هر روزدار له د دې شپږو خبرو پابندي ضروري ده. اوله کومه؟ اول دا دی چې روزدار له د نظر حفاظت ډیر ضروري دی. د نظر حفاظت، روزدار سړی به د خپل سترګې ټیټې ساتي، پردو ښځو ته به نه ګوري. پردو ښځو ته کتل هسې هم ګناه ده، خو په روژه کې بیا داسې کول ډېره ګناه لري. یو ګناه کول دي بار، یو ګناه کول دي په جومات کې. د جومات دا ګناه د بار ګناه نه ډېره بدتره نه ده. یو ګناه کول دي هسې، یو ګناه کول دي په رمضان المبارک په میاشت کې. نو اوله خبره د روزدار دپاره دا ضروري دی چې د خپلو سترګو حفاظت وکړي، ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي دا نظر چې دی دا د شیطان د غشو نه یو غشی دی. شیطان په دې سره ډېر زر ښکار کوي. نو روزدار له پکار دی چې اول د خپلو سترګو حفاظت وکړي. د پردو ښځو نه به دی خپل نظر ښکته ساتي، هر ښایسته نه به دی خپل نظر ښکته ساتي چې هغې ته کتل حرام وي. تاسو ته وامه په دې روژه کې د موبایل د سکرینونو ته ډېر زیات مه ګورئ. دا موبایل ډېر مه استعمالوئ. یو شی به پکې ته ګوري یا نه ګوري، تا ته به بې اختیاره مخې له راځي. نو د موبایلو دا سکرینونه دا شیشې پاکې کوي لګې. په روژه کې د موبایل استعمال پرېږدوئ، ځکه په دې کې بدنظري ډېره زیاته کېږي. نو اوله خبره چې دا روژهدار له هغه د نظر حفاظت دی. دویمه خبره روژهدار له چې ډېره ضروري ده هغه د ژبې حفاظت دی. د څه حفاظت دی؟ جبه. په روژه کې به په دې ژبه باندې کنځلې نه کوي، په روژه کې به په دې ژبه باندې غیبت نه کوي، په روژه کې به په دې ژبه باندې بل انسان ته تکلیف نه ورکوي، کنځل به ورته نه کوي، جګړې به نه کوي. بلکې حدیث مبارک کې راځي چې په روژه کې تا سره یو سړی جنګ کوي، ته ورته ووایه انی صائم، وروره ما خو روژه نیولې ستا جنګ ته نه یم تیارو، زه خو روژهدار یم، ته ما ته کنځلې کوي، زه تا ته کنځلې ځکه نشم کولی چې ما روژه نیولې ده. ته په ما ګزار کوي، زه په تا ګزار ځکه نشم کولی چې ما د الله د یرې نه روژه نیولې ده، زه په تا څنګه ګزار وکړم؟ انی صائم، زه خو روژهدار یم. د ژبې حفاظت ډېر کوه. او غیبت په روژه کې مه کوه، په غیبت نه ځان وساته. بعضې علماو لیکلي دي وایي په غیبت باندې روژه داسې ماتېږي لکه چې ډوډۍ دې وخوړله، داسې پرې روژه ماتېږي. نو زمونږ خلک اکثر وایي لکه راځه ګپ شپ لګو دا روژه به هم لنډه شي. نو ګپ شپ زمونږ صحیح، خو د یو تن په سر یې راوالو غیبت دغه شروع کړو. نو د بل مسلمان غیبت کوي دا مونږ روژه لنډو، داسې ده که داسې نه ده. الله د نبي علیه صلات وسلام په زمانه کې یو دوه زنانه وي، هغوی روژه نیولې وه. دا روژه پې دومره سخته شوه چې مرګ ته نږدې شو، مرګ ته. نبي علیه صلات وسلام له خبر راغی، وایي د الله پاکه پیغمبره یو دوه ښځې دي خو روژې ډېرې سختې خرابې کړي دي، مرګ ته نږدې شوي، نور روژه نه شي ټینګولی، څه وکړي؟ نبی علیه السلام یو پیاله یې راواخېسته، وایي دا دغې ښځو له ولېږئ او دوی ته ووایه چې په دې کې قی وکړئ، الټۍ پکې وکړئ. نو چې هغه یې وړه هغې له، نو چې هغې ښځو پکې قی وکړو، نو په هغې کې د غوښې تازه ټوکړې راووتې او تازه وینه پکې راووته. ښځې هم حیرانه شوې چې موږ خو روژه نیولې، موږ خو د سره غوښه خوړلې نه ده. صحابه کرام هم حیرانه شو چې دا خو دوی غوښه او وینه راوغورځوله په دې کې. چې کله نبی علیه صلات وسلام له هغه پیالې راله، نبی علیه صلات وسلام وفرمایل وایي دوی د یو مسلمان غوښې خوړلې دي. صحابه کرام حیران شو، دې څه مطلب؟ وی دوی د یو مسلمان غیبت کړی دی. دا خو د نبي علیه صلات وسلام معجزه وه چې هغه غیبت ورته الله هم په ده کې غوښې او د وینو په شکل کې وښوو. دوی د یو مسلمان غیبت کړی، غیبت. د دې نه معلومه دا شوله چې کوم انسان په روژه کې ګناهونه کوي، په هغه روژه هم ډېره سخته وي. څه پې وي؟ ډېره سخته وي، ځکه خو هغه ښځې مرګ ته نږدې شوې، روژه پې دومره زیاته شوې وه. او چې کله تا په روژه کې ګناه نه کوو که نه، دا روژه بیا دومره ګرانه نه ده. وایي په ما روژه لګېدلې، دا روژه پې ځکه لګي چې دی په روژه کې پابندي نه کوي د اعمالو، نو ګناهونه کوي، نو بیا به پې روژه لګي که نه لګي؟ ته په دې روژه کې د الله ذکر کوه، د قرآن تلاوت کوه، په زل بکواس د خلکو سره مه کوه، ځکه دې په روژه پوه شي. دا عالمان چې دي که نه، دوی سهار کښېني او د ماښامه پورې د قرآن درس کوي که نه کوي؟ دا څومره ګران کار دی. دا مرۍ وچېږي که نه وچېږي؟ دا روژه په دې ولې نه لګي؟ مولان تاسو دې چاته یې کنځل کړي، په کور کې بدې ردې ویلي دي، بل چاته یې بدې ردې ویلي دي، سهار نه واله ماښامه پورې تلاوت کې مرۍ وچه شوله، په دې دا روژه ولې نه لګي؟ په ده روژه نه لګي، دی بلکل نارمل حالت کې. ولې؟ ځکه چې په روژه کې دې ګناه نه کوو، دا روژه ته نه تنګوي، خو چې کله دې پکې ګناه کوو دا روژه دې تنګوي، بیا مرګ لري ورولي. الله نو یو پکې څه شی دی؟ دویمه خبره په روژه کې د ژبې حفاظت، د ژبې حفاظت. او درېیمه خبره دا ده چې په روژه کې د غوږونو حفاظت. د څه شي؟ د غوږونو حفاظت. الله غیبت کول هم ګناه ده، نو غیبت اورېدل هم څه دي؟ ګناه ده. چغلي کول هم ګناه ده، چغلي اورېدل هم څه ده؟ ګناه ده. ګانې ویل هم ګناه ده، نو ګانې اورېدل هم څه دي؟ ګناه دي.
د غوږونو حفاظت پکای څوک چې درته غیبت شروع کړي لکه چپ شو تا روژه نه ده نیولې ولې غیبت کوي ګانې اوري یو سړی هلکه تا روژه نه ده نیولې نو درېیمه خبره چې ده هغه د غوږونو حفاظت دی د غوږونو حفاظت او څلورمه دا ده چې باقی نور اندامونه د نارواونه ساتل لاسونه د بدو نه ساتل خپې د بدو نه ساتل دغه شانتې د اندام هر د بدن چې څومره اندامونه دا ټول د ګناهونو نه څه دي ساتل دي او پنځم چې دی پنځم څیز روژهدار له هغه د روژه ماتې په ټایم کې نارمل خوراک کول داسې نه چې ټوله ورځ دې روژه نیولې ده او چې د روژه ماتې په ټایم کې راونښلي دومره ځان موړ کړه او داسې اعلی څیزونه وخوري که نه چې د روژې کوم مقصد هغه دې پوت کړو د روژې مقصد خو دا و چې دا نفس ختمول دا شیطان ختمول دې بدن کې چې کومه مستي راغلې دا ختمول د روژې مقصد خو دا دی که نه او تا دومره د طاقت خوراکونه شروع کړو او دومره ډېر دې شروع کړو چې د روژې پکې اډو پته ونه لګېده نو علماو لیکلي په روژه ماتې کې به هم لږه ګزاره کوي داسې ډېر خوراک په نه کوي ګورې ښه ځکه چې کوم مقصد د روژې دی چې هغه فوت نشي او شپږم څیز څه دی شپږم څیز چې کله دې روژه ماته کړه نو د الله په دربار کې دعا کول الله چې تا رانه کومه روژه غوښتې وه خو زه نشم نیوی الله زه کمزور یم الله ته خالق یې الله زه ستا مخلوق یم زه هغه روژه څنګه نیوی شم الله په دې روژه کې به رانه ډېرې غلطۍ شوي ګوره چې تا به قبول کړي که نه به یې قبول کړي یره څه شی یره چې زما دا روژه به قبلېږي او که نه قبلېږي خو امید به ساتي الله زه کمزور یم او زما ستانه دا امید ده چې تا به زما دا روژه قبوله کړي یره او تمه یره به هم کوي چې الله تا څنګه روژه غوښتم هغه شان نه ده نیولې خو تمه به هم ساتي چې الله ته ډېر مهربانه یې او زه ډېر کمزور یم دا روژه به تا قبول کړي صحیح شو نو څو خبرې شي په روژه کې دا شپږ خبرې د دې پابندي ډېره ضروري ده